بسم الله الرحمن الرحیم. دن د دې ویډیو په ذریعه باندې زه خپل پښتنو سره خبرې کوم. بیا خبره ده چې دا برو کې کوم واقع شوی د انتهایی افسوسناک ده. قابل مذمت ده چې څومره دې مذمت کې هغه خبره په دې باندې موږ چې کوم پی ټی آی چې زموږ لیډرشپ دی او خاص کر عمران خان چې کوم باندې وضاحت کړی دی او کوم موقف ورکړی دی او هغه باندې چې هغه سره ناراضګي ظاهر کړې ده، تاسو ټول ته دا علم شوی دی په ټول میډیا باندې راغلی دی. عمران خان واحد دا لیډر دی چې کله مو اپریشن شروع شي هغه وخت چې چا د اپریشن په حق خلاف خبره نه شو کولی، هغه وخت خان د اپریشن مخالفت وکړو او خبره به کوله چې د اپریشن مستمر مقاصد څه فائدې شته نه او د دې چې نورم بدلنی به سیوا کېږي، د دې نورم چې نو امن امان چې کوم څه او بجای دې چې تقریبا مقاصد حاصل کړي هغه مقاصد به چې هغې کې به نور چې زموږ چې کوم پرمختګ په اړه د بل لپاره امن به نه حاصلېږي. او نن دا ثابته شوه څومره اپریشن وشوې او څومره ډبونه وشوې، نه چې هغه ایکسټریمیزم ختم شوه، نه دهشتګردي ختمه شوه. موږ دا غواړو، زموږ د خبرې مقصد څه دی؟ هر چا سره چې ټوپک دی، هر چا سره زور دی، هر څوک چې د ټوپک د ګولۍ په نوم باندې سیاست غواړي، موږ د هغې خلاف موږ صرف په خپلو بچو له امن غواړو. او د امن مطلب دا ده چې زموږ بچو ته ښه روزګار میلاو شي، زموږ بچو ته ښه تعلیم میلاو شي، د صحت سهولیت وي، دلته امن وي، دلته چې زموږ بچو ته د کیر قوتي ماحول وي او ذاتي دشمنۍ، تربګنۍ، ټینشن او ډپریشن وي. هغه هله کېږي چې کله ستا پالیسۍ د عوامو د مفاد مطابق وي. دا اوس چې افغانستان په حوالې سره زموږ کومه پالیسي ده، دا انتهایي نامناسبه ده، دا انتهایی غیر ضروري ده، ځکه چې دا زموږ پړوسي ملک دی، مسلې راځي، کورونو کې مسلې راځي، خو د هغې لپاره لارې وي، د هغې لپاره خبرې اترې کېږي، د هغې لپاره ټاکس کېږي، بیا ډیپلوماټیک چینل استعمالېږي. که چېرته زموږ داسې کنسرن وي، زموږ تحفظات د افغانستان نه او وي به هغې کې به دغه هم وي، جواز هم وي، خو هر لپاره پکار ده چې ته چې نو نور اسلامي ملکونه، نور دوست ملکونه پکې شامل کړي، خبره پکې وکړي، خبره په خبره ختمېږي. خو د افغانستان باندې چې کوم پالیسي ده چې زموږ د ټول علاقې روزګار په افغانستان باندې دی، موږ دا غواړو چې افغانستان سره زموږ ښه تعلق وي او د هغې تعلق په بنیاد باندې زموږ په دغه علاقه کې روزګار مخکې شي. نو نمبر ون خو دا دی چې د حکومت کوم افغان پالیسي ده هغې سره موږ اتفاق نه لرو او هغې باندې موږ دا خبره کوو چې هغه د ریویو کړی شي او که څه کنسرن وي نو د ډیپلوماټیک چینل په تورې چې هغه مسلې حل کړي. زه بله خبره دا کوم چې ګوره دا زموږ ملک دی، زموږ ګیلې شیپې هم شته، زموږ تحفظات هم شته او موږ په صورت باندې تحریک انصاف ایز ا پارټي په هیڅ صورت باندې د اپریشن اجازه به نه ورکوي، نه موږ اپریشن قابل قبول دی. او په دې باندې په اسمبلۍ کې هم زموږ او د عمران خان چې کوم دغه د هغې نه ډېر واضح خبره نه کېږي، خو یو خبره ده او هغه زه ټولو ځوانانو ته دا وایم چې موږ په خپل جدوجهد کوو، سټرګل کوو، خو د قانون او آئین بدل نه د پاکستان د جنډې د بیرغ لاندې دا چې څوک هم دا فیصلې کوي د خلاف موږ خبره کوو، څوک چې ظالمان دي د خلاف موږ اواز اوچتوو. خو زموږ جدوجهد به د قانون او د آئین د لاندې وي، چېرته داسې حرکت ونه شي، چېرته داسې خبره ونه شي. ما سره یې شک دا دی زموږ ځوانانو کې چې نو یو حساب شته او اوسه چې نو جایزه هم ده چې زموږ چې کوم حقوق دي یا چې زموږ چې کوم وسایل دي په هغې باندې موږ ته هغه دسترس نه حاصل. خو انشاءالله تعالی د ټولو څیزونو لپاره چې دی به موږ سیاسي جدوجهد کوو، د دې لپاره به موږ پرامن جدوجهد کوو، د دې لپاره به موږ د آئین او د قانون د لاندې جدوجهد کوو. زه یو خبره کوم، باچا خان زموږ ډېر ستر مشر پاتې شوی دی، سیاسي اختلاف ورته له خلکو کېدی شي، او خاص کر زه هغه خلکو ته وایم چې څوک د پښتو په نوم باندې سیاست کوي، زه وایم چې تاسو لپاره باچا خان چې دی دا یو ماډل کرکټر دی. هغه همیشه چې جدوجهد کړی دی هغه د عدم تشدد جدوجهد کړی دی او د عدم تشدد باندې هغه پوهېده. ما خپل ځل چې کله جیل کوم ما د هغه ټول سوانحوني وکړه، ما د هغه ټول سټډي وکړه. هغه جدوجهد کو د تعلیم دپاره، هغه جدوجهد کو د قلم او کتاب دپاره، او هغه جدوجهد کو د امن دپاره او خلکو ته ویل چې تاسو په خپلو کې کوم تربګنۍ دښمنۍ دي دا ختمه کړئ. زما په خیال باندې چې هغه د عدم تشدد بنیاد باندې کوم سټرګل کو دا سټرګل ضرورت دی.
د هر چا اختلاف سیاسي اختلاف ورسره کېدای شي کم از کم دا به ووایو چې د خان چې کوم کنټریبیوشن و د پښتنو ترقۍ دپاره هغه مثالي و. زه نن د تعصب نه بالاتر زما یو تعلق د یو پارټۍ سره دی، یو پارټۍ ذمهدار پوزیشن باندې ما، خو نه حقیقت دا دی چې باچا خان کوم د امن لپاره او د پښتنو د رهنمایي لپاره د عدم تشدد پالیسي وه، دې وخت کې د هغې پالیسۍ ډېر ضرورت دی.